الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو درد الحاد درسونه روان دي. په مخکینی درس کې وضاحت وشو چې د ملحدینو د اعتراضاتو اقسام او انواع څومره دي. ملحدین چې کله په اسلام باندې اعتراضات کوي نو د دې مختلف قسمونه دي. نو کله چې دوی اعتراض کوي نو موږ لا پته لګیدل پکار دي چې دا اعتراض د کومې درجه سره تعلق ساتي. مولوی صاحبانو نو د هر درجه باندې اعتراض جواب ورکول دا جدا جدا وي. ملحدینو سره دلایل نشته چې هغه کوم داوا کوي دا غي لپاره دلیل پیش کړي. لکه دوی چې دا داوا کوي چې الله نشته، اعوذ بالله، دی وی الله نشته، نو دوی سره اوس په دې دلیل نشته، بس داوا کړي دا صرف اعتراض کوي. نو بیا چې وای ماته ته ثابت کا ته ماته وخایا نو نظیر مطالبه کوي. حالکه دا د دوی د جهالت خبره ده. نو دوی نه داوا پیژني نه دلیل پیژني. نو دا ټولي خبره چې دوی کوي. نو موږ اول قسم اعتراضات ویلو مولوی صاحبانو. اول قسم اعتراضات شابسه مولوی صاحبان دا وایي چې تاسو هم ذهن کې اول قسم اعتراضات چې دوی کوي مولوی صاحبانو دا د شریعت نه د عدم واقفیت، یعنی د شریعت نه واقف نه، د شریعت دغه نه خبر نه وي، د اسلوب نه خبر نه وي، د اصول نه خبر نه وي، او دوی څه کوي؟ اعتراض کوي. د شریعت د مزاجونو چې څوک خبر وي هغه به هیڅ کله اعتراض نه کوي. لکه دوی دا مثال هم ورکوي چې الله موجود دی نو د ظالمانو له سزا ولې نه ورکوي. حالکه دا د شریعت د اصولو نه خلاف خبره ده چې دنیا کې سزا او جزا ورکوي. جزا او سزا د پاره د آخرت ورځ ټاکلې ده. مولوی صاحبانو موږ ویلو یادم دي کنه. دویم قسم اعتراضات چې یو نو هغه شو شابه درآمد شوده اعتراضات کوم چې دوی د مستشرقینو نه پټ کړي مولوی صاحبانو. نو به تاسو استشراق پیژندل دي. کلمه د مستشرق د استشراق نه ماخوذ ده او دا په 1770 دا اول ځل په چرته استعمال شوی مولوی صاحبانو په برتانیا کې. دا یاد دی 91 نمبر صفحه ده. بیا د مستشرقینو باره کې چې موږ معلومات وضاحت کړو نو د مستشرقینو ذمہواری نه موږ سلور ذکر کړی وي. دوی ته عربي ژبه باندې عبور اصل وي مولوی صاحبانو، قرآن او د حدیث او د فقه باندې دوی دسترس لري. دغه شانته کې تصنیف او تعلیب کوي. سلورم نمبر د اسلام د تاریخ نه دوی خبر ځان ساتي. موږ ته نه خبر د خپل تاریخ نه دوی خبر دي. پنځم نمبر چې بیا دغه شانته کې د مستشرقینو مقاصد سو د وضاحت من کړو. تقریبا څومره مقاصد من بیان کړو 12 بیان شوی شابه. بیا د مستشرقینو ټارګټ او هدف سو نو د اسلام په اړه کې دا تاثیر ورکول چې دا سابقادیان نو ماخوذ دي په مسلمانانو کې د قومیت او لسانیت علاقیت او وطنیت فرقواریت جذبه پیدا کول، نوې گمراه فرقې سپورټ کول، اسلامی تحریکونه دباول، په اسلامي ملکونو باندې خپل سکالران پیدا کول، لیکونکي پیدا کول. مولوی صاحبانو دغه شانته کې طریقه کار سو نو هغه هم وضاحت شو. نن چې زمون کوم درس دی نو دریم قسم اعتراضات. اول قسم اعتراضات د شریعت نه ناواقفتیا د وجه کول. دویم قسم اعتراضات دوی د مستشرقین نه پټ کړی وي. دریم قسم اعتراضات. دا پنځه قسم اعتراضات موږ ذکر کړی دي. دا به تاسو ته مولوی صاحبانو یاد دي. زمون بسم الله الرحمن الرحیم. دریم قسم اعتراضات د جدید ساينس او فلسفې نه پیدا شوي دي. د دې قسم اعتراضاتو وروسته که جدید ساينس یا مغربي فلسفه وي لکه ماډرنیزم وي یا پوسټ ماډرنیزم وي یا ماډرنیزم فلسفه کوم وخت پیدا شوې ده؟ موږ ویلي دي بار بار ویلي مولوی صاحبانو د ماډرنیزم فلسفه کوم کال کې کوم وخت پیدا شوی؟ مطلب زمانه کې مداحد قدیم کو نه مولوی صاحبانو ولسمه صدی کې دا ولسمه صدی د ماډرنیزم د 200 پورې 3 صدی پورې د یورپ باندې راځي کړي ماډرنیزم فلسفه. پوسټ ماډرنیزم فلسفه د کوم وخت مولوی صاحبانو شلم صدی نه پس پوسټ ماډرنیزم 2000 نه روسته کنه یار تاسو ته موږ نه چې 2000 نه روسته خو دې دا د پوسټ ماډرنیزم فلسفه په کوم څه نه پوهیږي. د ماډرنیزم فلسفه چې په 19 صدۍ کې پیدا شو د دې مختلف شاخونه پکې راغله. ولې زبانو خیر دی ذهن کې ممکني په مزه وګینې خبره هم نشته. د دنه روسته چې د 2000 پورې دا فلسفه چلیدلې را چلیدلې نو پوسټ ماډرنیزم فلسفه چې را دی ول چې دا فلسفه مې اصول لري. د ماډرنیزم فلسفه اصول لري، مذهب هم اصول لري. شابه دا ټول غلط دي. بس چې تاسو له کې ودا رښتیا دي. دغه شانته کې سیکولریزم وي نو دا خو دغه شاخ دی د هومونیزم فلسفه. لیبرالیزم وي یا هومونیزم وي یا کمیونیزم وي یا مارکسیزم وي دا ټولې فلسفې د اسلام سره مخالفت کوي. دوی وایي په اسلام کې مساوات نشته دی او د ښځو پرده باندې به بحث کوي او اعتراض به کوي چې په اسلام کې انسانانو سره زیاتې کیږي. ولې دوی په دې مساوات خبره کوي حالانکه په یورپ کې مساوات نشته دی.
په دې باندې په خپله باندې د نووالي حرارې په خپله باندې غټ دهري دی اول یهودي اوس دهري شوی دا په امریکا باندې دونه نیوکې کوي و یار د سره وایي دوی وایي چې د مساواتو چغې وایي دلته ورشه غریب نه غریب ورځ په ورځ غریب هلته هم غریب دی دا دلته چې غریبانان دي خو هلته هم دا معاشره ده هغه په کار ده چې زما او د وزیر اعظم یو شان ژوند وي په کار ده چې د صدر او زما یو شان ژوند وي وایي دا بیمه پالیسي په ما باندې ولې کوي هلته به هر یو سړی بیمه پالیسي کوي وایي زه پیسې لګل غواړم زه د سره بیمه پالیسي نه کوم وایي زه مجبور کړی داسې هوا ده مساوات دي د سره ته ورشه د یورپ خلکو ته د دوی په ژوند کې دونه مساوات نشته صرف زما او ستا په باره کې اوس زموږ دا خویندې میندې د کورونو راوباسي د مساواتو چغې وایي ته ورشه د یورپ د ژوند نه خبر شه د سره د څلورو نو مساوات پکې نشته نو دوی په اسلام اعتراضات کوي اسلام کې وایي مساوات نشته ستا په معاشره کې مساوات کوم دي چې ته ما ته ستا خپله معاشره ما ته ښایي چې مساوات ورکړه تا خپلې معاشرې ته مساوات ورکړي نه پتا کې امیر دی دا بل جو بایډن روانو ایو زنانه احتجاج کوي ویډیو به ډېرو کسانو کتلې ما په خپله مو کتله او راخوانه به افسران راشي ایسای والا کوم یو پته نه لګي سیای والا هغوی به راشي او زنانه را لړه کې داسې ووایي که نه نو باید که چېرته دا په پاکستان یا په مسلمانانو ملک کې وي یا که چېرته په افغانستان کې چېرته زنانه له چا یو ګزار هم ورکړی وي طالبان نو دوی په دنیا په سر راغستې وي چې ښځې وواله او دوی دا ښځه راسملولې ده او هغه د بېعزتي کوي نو دوی صرف زمنګ د پاره د مساوات چلو دوی دا اعتراض کوي چې مساوات نشته نو چې کله ته د دې فلسفونه خبرې چې پتا کې بابا کوي مساوات اتوماتیکلی به ته ورته پته تا ته پته چې روغه تا کې اصل د مساوات چغې واخی نو په چغو باندې مسله نه ثابت دي امر زمان یا د خدای جل جلاله په وجود باندې اعتراض کوي یا د قران په تفسیر باندې اعتراض کوي چې د لفظ متعین معنی نه وي لفظ د قاری په خوخه وي نو موږ لفظ د قاری په خوخه دا غامدي صاحب چې وایي چې نن سفر د قران تشریح چې څنګه کوم په دوی باندې د خیر القرون مجتهدین هم نه پوهیدل نو د قاری په خوخه بس د لفظ په معنا به دا شان دي موږ به ګورو چې د کومې فلسفې په بنیاد دا اعتراض کوي موږ ته پکار دي چې په هغه فلسفه باندې اعتراضات وکړو هغه څومره فلسفي دي چې د هغه انسانانو د ځانه جوړې کړي دي او انسان چې کوم قانون جوړ کړي هغه د ټول انسانانو لپاره د ټول زمانه لپاره مفید نه وي او د دې سره ملحد ته د خپل اصولونو عقلي او نقلي جواب هم ورکړو فلسفانو د دریم قسم اعتراضاتونه چې دوی د کومې فلسفې نه اعتراضات کوي دا یاد ساتئ تاسو په دې فلسفه ورته اعتراض وکړي ستاسو فلسفه غلطه ده لکه د مساوات چې غوښتل ستاسو معاشره کې مساوات کم دي د غریب او د امیر غلط هم فرق شته کنه الته یو شان مساوات چاته نه دي حاصل چې یو شان سہولتونه د انسان ته حاصل وي یو پکې غریب دی یو پکې مالدار دی الته هم چاله د خپل آزادۍ حق نشته نو دا ته په هغه فلسفه باندې چې کله د ورته اعتراض وکړو اتوماتیکلی دا اعتراض به ختم شي څلورم قسم اعتراضات د هغوی د ذاتیاتو نه پیدا شوي دي په بعضې وخت کې په انسان باندې ازمایش راشي نو دا ملحد شي نو بیا ټول اعتراضات په مذهب باندې کوي یو تصویر به ولګوي د مغربي دنیا او بل تصویر به ولګوي د مسلمانانو د معاشرې او دا به وایي وګورئ دا د خدای جل جلاله نه منونکې معاشره ده او دا د خدای منونکې معاشره ده نو ظاهري ترقي د دې ته ګوري نو د دې څه جواب جوړېږي په هره معاشره کې ښه او خراب شته دي نو دا نفسیاتي ملحدین دي نو دوی ته جواب دا دی چې د شخصیاتو ذمهوار مذهب نه دی مذهب چاته غلطه لاره نه ښایي ملزمانو داسې دا څلورم قسم اعتراضات دا څه کېږي دا د ذاتیاتو نه کېږي په ده باندې څه تکالیف راشي حوادث پې راشي مولوي صاحب دا بیا د اسلام باره کې منفي سوچ کې بیا به تاسو کتلې موږ په خپلو باندې په سوشل میډیا فیسبوک باندې تصویرات ولګوي وګوره دا مسلمان ټیکهدار جوړ کړی دا کافر ټیکهدار دا د دوی خبرې نو موږ ورته وایو د شخصیاتو ذمهوار مذهب نه دی ګوره مذهب ته دا ویل چې داسې غلط روډ جوړ کړه دا خو د معاشرې د دې غلطې رویې د وجې نه د غلط سیسټم د وجې نه دا چې د شریعت نظام یو دلته داسې کرپشن کړی وي دله به سزا ملاوېدله د مسلمانانو خو امیر المؤمنین به ځان د احتساب لپاره پیش کو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی او تپوس دي کوي یو صحابي دي تپوس کوي حضرت موږ له دې یو صادر راکړو تا په خپل دعا غوښتل واقع مشهور ده تاسو پته نه او ورته سوې وای راشه زوی ته جواب ورکا اده ابن دغه نه عبد الله نه غوښتو ورته ول دا زما صادر چې زما وجود نه ماشاءالله لوړ په یو صادر نه راتلو خپل زوی صادر ما وسو دا زما د زوی نه ما غوښتل خپل ځان احتساب ته پیش کو کتر د اسلام ته شریعت نظام یو الله کدا ټیکدار ما نغلاو او دلته خو نظام ټول د لاړ میکاله نظام د تعلیم دی دلته د انګريز په قانون باندې فیصله کیږي نو چې د انګريز په قانون فیصله کیږي نو هغه موږ د پاره جوړ کړی داسې دی دې کې د مذهب ذمہوار څوک نه دی نو دوی چې داسې قسم اعتراضات کوي ته پوه شئ دا څه شی دی دا اوس هغه بس تعصب کوي جهل د وجې نه او د ذاتیاتو د وجې نه اعتراضات کوي خو زبان پوهېږئ که نه پنځم قسم اعتراضات دا ډېر خطرناک مذهبي ملحدین دي چې دوی خپل مذهب پټ کړی وي او په اسلام باندې اعتراضات کوي مثلا صحابه کرامو باندې اعتراضات کوي څوک روافض وي څوک عیسایان وي او څوک یهودیان وي او څوک قادیانیان وي
د دوی په کتابونو کې اعتراضات لیکلي دي د هغې نه ګوري او اعتراضات کوي نو دوی ته ویل پکار دي چې تاسو د یوې فرقې نمایندګي کوئ د هغې په عقایدو به بحث کوو که ته واقعي ملحد یې نو په نورو مذاهبو باندې رد ولې نه کوي او که د خپلې فرقې نمایندګي کوي چې د هغې نه جواب درکړو موږ به ستا په عقیده باندې اعتراضات کوو. مولوي صاحبانو دا قسمه خلک چې دي که نه دا پنځم قسم اعتراضات چې کېږي دا مذهبي خلک دي خو د الحاد په جامه کې داسې شي ایرانه نه وځي مولوي صاحبانو دا ډېر خطرناک شي په دې خطرناک شي چې دوی خپل مذهب پټ کړی روافظ دي دغه شان ته کې شیعګان عیسایان وي څوک پکې یهودیان وي دا میدان ته چې راوځي دي که تاسو سره هره بلا به الله مخې ته راځي لکه قادیانیان په خپله باندې زمونږ یو ملګری دی جوادي صاحب ناتخوان هم دی تاسو کې پېژنئ هغه ما ته پهله چې ما د الحاد خلاف کار شروع کړه هغه ما سره رابطه کوله چې یار دلته یو قادیانی دی او هغه چیلنج کوي چې ما په څونه ستاسو سټوډنټان کالجان ما دعوه کړل اسلام نه مې واړول نو قادیانی خو دې کار به دې دپاره کوي بیا ما ته ویل ته ورسره خبرې وکړه بیا نمبر ما له راکړو نمبر بیا بند ویرېږي خو خامخا ویرېږي په ځان باندې ویرېږي چې هلکه نو چې بیا ویرېږي خو ډاډه بیا خپل تبلیغ کوه که نه نو دا خلک چې دي دوی خو اعتراضات په خپلو کتابونو کې د اسلام خلاف چې کوم اعتراضات دي هغې څه کوي ګوري د خپل مذهب پټ ساتلی ته به ورته وایې اوس تا ته قادیانی ما اعتراض نو اول راځه چې ته اسلام باندې اعتراض کوې زه په تا باندې اعتراض کوم ته مو یو عقیدې سره نظریې سره تعلق ساتئ که نه عیسایي به درته مخې ته راشي نو چې کله عیسایي مخې ته راشي نو ته به څه کوې ته به ورته په بایبل باندې اعتراضات شروع ځکه چې ته مذهبي سړی او که چېرته دا ځان یې پټ کړی ته ورته وایي چې بیا په ټولو مذاهبو باندې ولې ګز نه راکاږي چې یوازې اسلام ستا ټارګېټ کړی دی خو وجه څه ده مولوي صاحبانو تاسو ته پته ده موږ مخکې ویلي دي چې په اسلام نه علاوه چې څونه مذاهب دي دوی سره د ژوند تېرولو اصول نشته دی نه د اجتماعي ژوند تېرولو او نه د انفرادي مولوي صاحبانو موږ له خو دونه ویلي چې په اوبو څښلو کې 5 سنت دي دا دومره پورې موږ له خبرې یادې دي په ناسته بحث کې خلاص سره بحث کې درې ګوټو سره بحث کې درې ساګانو سره بسم الله به وایي اخره کې به الحمدلله وایي ته سوچ وکړه موږ له خو د اوبو څښلو هغه طریقه هم د الله محبوب بیان کړې ده تر دې پورې چې سلمان فارسي رضی الله تعالی مبارک راځي ابو داود شریف حدیث دی هغه باندې یهودیانو اعتراض وکړو چې دا خو تاسو ته نبی اسلام او تاسو د استنجا چلم ښیي او ورته ویل موږ له دا د پلار نه زیات محبوب دی موږ سره د بچو نه ډېره مینه کوي موږ له خو الحمدلله پوره دین کامل دین موږ له پرېښی دی نو په دې وجه باندې دهریان سره واحد نن سبا د الحاد مقابله کې مولوي صاحبانو موږ دا مخکې درسونو کې ویلي دي د الحاد مقابله کې چې کوم مذهب ولاړ دی هغه اسلام دی ولې الحمدلله موږ سره د اجتماعي او د انفرادي ژوند اصول شته دی دا د منځ نه وباسه دا نور مذاهب دي نو د نورو مذاهبو سره د خپل پیشوا نه د خپل مشر نه دوی 2 رکعاته مونځ نشي ثابتولی دا حضرت عیسی علیه السلام نه الحمدلله بایبل ما ټول مطالعه کړی دی دوی دا نشي ثابتولی هغه بایبل کې خو لیکلي چې اخره کې حضرت عیسی علیه السلام د خپل مور نه انکار وکړ ورته ویل دا د مور ده دا د ورور ده زما مور ورور نشته تاسو زما مور هم استئ زما ورور هم استئ حالانکه نبی علیه السلام څه فرمایي وایي چې زه که چېرته زما والده ژوندی وي او ده ما د فرض مونځ نه تړلی ما ته اواز کړی چې محمد صلی الله علیه وسلم ما به مونځ ماتولی ما به جواب ورکولی موږ ته خو د الله د محبوب دومره پورې ویلي چې د مور به دونه قدر کې دا خبرې د عیسی علیه السلام نه دي دا په عیسی علیه السلام ورته پلي دي مطلب هم دا دی د خدای پیغمبر به د خپل مور د پېژندلو نه انکار کوي هېڅکله دا نشي کېدلی نو مطلب هم دا دی نشي ثابتولی په صحیح سند سره د خپل پیشوانه که دغه شان ته کې هندوان دي که دغه شان ته کې یهودیان دي چې دا څونه دي مولوي صاحبانو الحمدلله چې د الحاد په مقابله کې تقابل کې کوم مذهب ولاړ دی نو هغه اسلام دی او دوی ته پته ده چې اسلام هم نشو والی الحمدلله اوس ورپسې علما کرام را پاسېدلي دي د دوی چې څومره دوی اعتراضات دي عقلي دي عقلي اعتراضات کې الحمدلله الله ټول کائنات الله رب العزت موږ دپاره څه ګرځولی دی کتاب ګرځولی دی نو دا 5 قسمه اعتراضات موږ څه شی کړه دا فتنه دونه ډېره شوې ده ما خو دا تاسو ته پته ده لینګویج مې شروع کړی دا 4-5 ورځې شو دا به ته منې په دې لینګویج کې جنکۍ پکې دغه دي په دې فتنه کې اخته دي زما ملګری ما ته انګلیش زده کوي ما ته وایي زه چې ورغلم دفتر ته نو زنانه زمونږ خبرې اورېدلې خو بل دغه کې ما چې هلکه زه په دې کار کوم چې دا زه دا انګلیش زده کوم نو هغې وایي چې هلکه دا پې څنګه پوهېږي زه یادولم او وایي ما ته وایي هغه زما ملګري ما ته بحث کوي ما ته وایي چې مذهب پکې چا راوړي چې مقه د لیلن خبرې چې مذهب خو تاسو ځان نه جوړ کړی مالدارو جوړ کړی غریبانانو لپاره همدغه کال پاتو کې ستا د مسلمان یعنې سټوډنټان دي جنکۍ هلکان خو پرېږدي چې جنکۍ په دې فتنه کې نو هغه ته ویلو چې موږ دې خلکو ته مخې او دا بیا موږ پسې ګرځي ورته زموږ په تاسو کې څه کار موږ وایو چې ستاسو عقیده او نظریه موږ سم وکړو
ما ورته ویل دا دوی خو ایمان راوړی په سټیفن هاکینګ ایمان راوړی دی په نیوټن یې راوړی آینسټاین یې راوړی حالانکه دوی خپله مایه د دوی کتابونه شکر دی موږ مطالعه کوو دوی وایي چې موږ ډېر شیزونه دي نه شو لیدلی لکه بل مې تاسو ته مثال درکړو الکترون دی ماده چې جوړېږي د نیوټران الکترون او د پروټون د دې نه جوړېږي دا د مادې دپاره اجزا دي الکترون اوسه پورې یو ساینسدان نه لیدلی شي چې چا ولیدل موږ ورله انعام ورکړو باقاعده د سټیفن هاکینګ خبرې دي وروره دا څوک نشي لیدلی لیکن موږ په یقین کوو نو چې ته یو معمولي ذره د یوې مادې چې ماده له څه نه جوړېږي د مادې دپاره بنیادي اجزا دي چې ته هغه نشي لیدلی ته به خالق ته ووینې په دنیا کې نو مطلب مې دا دی چې دا فتنه دومره عامه شوې ده دومره را رسېدلې ده مولوي صاحبانو چې زمونږ کالجونو یونیورسټیانو ته زمونږ هر ځای ته ما او تا صرف محفوظ یو څه یو زما او ستا عقیده نشي خرابولی خو دا خبره ده ستا ډېر مولیان هم اوسوالي دي څوک مولیان دغه وي اکثر د دې فتنې د ایتیزم نه متاثره خلک وي نو د دې مقابله دا ډېره ضروري ده مولوي صاحبانو دا پنځه قسمه اعتراضات هم وکړو نو سبا چې دی د الحاد مبارک د مذهبي تبعیض موارد هم انشاءالله هغه سبا بیانوو که نه بیان کوو سبا به بیان کوو د تاسو مجلس هم کوئ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین مولوي صاحب